ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم مسلمانان ورونو کم خلق چې په کورونو کې دی نو هغه دا بیان په کور کې اوري او چې بیان ختم شي نو بیا فوراً جمعات ته راځي که کور سنت کوي نو هم ښه ده چې ډېره زیاته ګڼه او جمع جوړه نشي احتیاط هم په دې خبره کې دی او د حکومت د طرف نه هم دغه خبرې بار بار راځي موږ خو هغه ټول احتیاطي تدابیر په خپله باندې هم استعمال کړي دي او کوو او بار بار د هغې وینا مو هم کړې ده مختصر غوندې څو خبرې به کوو هغې وجه دا ده چې په دې کورونو کې زنانه هم هغې په انتظار وي څه د مسایلو او څه د فضایلو دا کومه میاشت چې روانه ده دې ته شعبان میاشت وایي چې عام خلک ورته د شوقدر میاشت وایي په دې میاشت کې څه عبادات دي اعمال دي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې نبی علیہ السلام په دې میاشت کې ډېرې روژې نیولې یوازې 15مه روژه نه 10مې ورځې بلکې د دې نه علاوه د 15مې نه مخکې هم د 15مې نه وروستو هم دغه د 15مې روژه خو زیات نه زیات نفل روژه ده نه فرض ده او نه واجب ده خو شته دی نبی علیه الصلاة والسلام د هغې متعلق ویلي دي خو په دې عمل پکار دی چې د دې نه علاوه په دې میاشت کې ډېرې روژې نورې ونیولی شي نبی علیه الصلاة والسلام دا روژه په دې میاشت کې ډېرې نیولې نو د دې مقصد دا و چې دې پسې د رمضان مبارکه میاشت را روانه ده هغه میاشت کې بیا ټوله میاشت روژه ده او روژه یقینا چې دا آسان عبادت نه وي دا ګران عبادت وي د نورو عبادتونو په مقابله کې
روجا دا د نفس مخالفت ته نفس ازادي غواړي او پر روجا کې په انسان پابندي وي که تاسو فکر کړئ نو کله کله سړی ټوله ورځ نار نور پاتې شي څه خوراک څښاک ونه کي خو څه داسې کار کې مصروف وي چا د ډوډۍ نه نه بند کړی چې ډوډۍ به نه خوري چا د اوبو څښلو نه نه بند کړی چا د چایو نه نه بند کړی خو دی په خپل کار کې څه داسې مصروف وي نو ټوله ورځ پرې تېره شي خو د ده پروا نه وي خو که چا باندې دا پابندي ولګوله چې بهی دغلته کښېنه 3 ګنټې به ناست دی او ګورې نه به څه خورې او نه به څه څښې نو ده ته دا 3 ګنټې لوی غرش ځکه چې پابندي پې ولګېده نو دا روژه نیول یقینا چې په دغه لحاظ ګران دي چې دی کې ده پابندي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با په دې میاشت کې د شعبان په میاشت کې ډېرې روژې نیولې د دې نه مخکې مونږ خبره مختصر غوندې کړې وه او بار بار خلکو په ټلیفونو باندې هم صرف د دې 15مې د روژې تپوس کوو نو ما به ورته د خدای بندګانو یوازې 15مه روژه نه ده ښه دا ده چې سړی 14مه 14مه 15مه دا د هرې میاشتې ونیسي رسول الله مبارک بنیولې ایام بیز دغه د میاشتې هغه ورځې چې هغه په منځ کې دي او میاشت پکې چې کوم دی سپوږمۍ پکې اوچته وي نو دا 3 روژې ډېرې بهترې دي اوس داسې خلک هم شته چې هغوی دا ټوله میاشت روژه نیسي اهتمام کوي د دې ټولې میاشتې د روژې د نیولو او دا جذبه اکثریت په زنانو کې ډېرې مونږ دا نارینه د روژې د نیولو ډېر تکړه نه یو او دا زنانه ډېر همتناک دي په دې باره کې د هغې باقاعدګۍ سره چې کوم دی ډېرې روژې نیسي نو دا کوشش کول پکار دي که د چا وس وي بدني طاقت وي نو چې دا روژې باقاعدګۍ سره چې کومه دی نو هغه ونیسي څومره کیدی شي څومره وسې وي چې هغه عمره روژې چې کوم دی نو هغه ونیسي نو د نبي علیه الصلاة والسلام د روژو سره به مشابهت راشي بله خبره دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام به د دې شعبان د میاشتې دا حساب کتاب دا ډېر زیات یاد ساتو د مخکې نه به دا حساب کتاب یاد ساته چې یاره او حکم به هم د دې کوو احسو شعبان لرمضان تاسو د شعبان حساب کتاب زیات ساتئ او کوئ حساب کتاب دا د رمضان دپاره ځکه اصل روژه خو د رمضان ده فرض خو هغه ده خو کله کله داسې وشي چې په اسمان کې وریځ وي او د دین اسلام چې څومره عبادات دي نو هغه په اسلامي میاشتو باندې دي په انګریزي میاشتو باندې نه دي اسلامي میاشتو باندې دي که حج دی نو هغه په اسلامي میاشتو دی الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج دا حج میاشتې معلومې دي چې د کوم وخت نه به ته احرام کې تا ته د احرام اجازت ملاویږي شوال د وړوکي اختر میاشت ذیقعده او 10 ورځې د ذوالحجې دا د حج ورځې دي حج خو په لږ غوندې ورځو کې کېږي خو ته به د هغې دپاره تیارې د دغه وخت نه کې لکه د بل ملک نه ځې نو خامخا به د حج د ورځو نه 10 15 20 میاشت 40 ورځې دا به مخکې ځې
او بیا په خاص ځایونه دي میقات چې په هغې ورتېرېږي نو احرام به پکې کې حالانکه حج خو په 3 ورځو کې ټول حج ټول احکام په 3 ورځو کې کېږي خو مقصد پکې دای لکه څنګه چې دا مونځ دی ګوره څه د پاسه په 12 بجې باندې شل یا 25 منټه د پاسه په 12 بجې باندې د ماسپښین وخت داخليږي خو د هغه 3:30 بجو پورې د ماسپښین مونځ کېږي څونه اوږد وخت دی 2 غنټې ټایم شو او د ماسپښین ټول مونځ مړه چې هغه نفل مو سره راواخلي او هغه سنت مو سره شمار کې او فرض نو په دې ټول مونځ باندې سره د اودس نشل منټه ټایم نه راځي چې اودس ماتم کې اودس اوم کې او بیا 4 رکعات نفل مو کې او بیا سنت مو کې او بیا فرض او بیا نفل او تسبیحات مو کې نو ټول ټال په شل منټه ټایم نه لګي خو وخت ولا الله تعالی ډیر مقرر کړی دی په دې وجه باندې چې د مسلمانانو ته سهولت او اسانتیا وي دوی بخپلو دنیاوي کارونو کې اخته نو چې د هغې نه ځان را فارغي هسې نه چې داسې چې لکه 10 منټه ټایم دی او دلته ټایم وشي او ته په پټي کې لګیا یې ته دکان کې یې ته په خپل کاروبار کې لګیا یې چې د هغې نه روزګاري کې بیا به وخت لي نه الله ډېر لوی احسان د دې بندګانو سره کړی دی نو د حج هغه ټول وخت 10 ورځې او 2 میاشتې دي او حج کېږي په 3 ورځو کې دا د الله د طرف نه هغه سهولت او اسانتیا ده چې مکه مکرمه کعبه مبارکه دا د دنیا په منځ کې واقع ده او خلک ورته د دنیا د ګوټ ګوټ نه راځي د داسې وطنونو نه خلک راځي چې د هغوی یو ټیکټ صرف په لکونو روپو باندې نو چې دې خلکو ته پکې دغه اسانتیا او سهولت میلاو شي زکات په اسلامي میاشتو باندې کال تیر شو نو اسلامي کال به حسابې بعضې خلک رمضان کې زکات ورکوي یو رمضان او بل اسلامي کال انګریزي کال به د زکات دپاره نه استعمال عبادات چې څومره دي نو دا به په اسلامي کال باندې کې او د هغې دپاره د میاشتې د کتلو ضرورت دی دا میاشت کتل ځان لږ وری مستقل ثواب دی دا میاشت به سړی ګوري دا به یو کس ته نه حواله کوي 2 کسو ته به یې نه حواله کوي هر سړی هر مسلمان بنده په هغه باندې دا لازم دی چې دې میاشت وګوري ځکه که ټول خلک یې ونه ویني او لږ خلک یې ویني نو هغې به ګواهي ورکړي چې هلکه میاشت لیدلی شوې ده دا د رمضان دا د اختر په دې لحاظ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل چې تاسو د شعبان د میاشتې حساب کتاب کوئ دا د دې لپاره چې په تاسو د رمضان یو ډیره زیاته مبارکه میاشت را روانه ده او په هغې کې اهم عبادت دی روژې چې د هغې دپاره شمار برابر شي ځکه کله به حالات داسې راشي چې مکملې وریځې وي نو چې مکملې وریځې نو بیا به ته میاشت نشي لیدی نو هغه اسباب خو شته نه زموږ سره چې د وریځو نه پسې بره لاړ شو او نه شریعت د هغې تا ته دا حکم کوي چې ته پسې د وریځو نه بره لاړ شه نه د وریځو نه بره مه ځه په دې خپل کور کلي کې یا خو د میاشتې د کتو اهتمام وکړه اوس دا د شعبان میاشت د رجب میاشت دا ټولې ورځې په وریځو کې تېرې شوې بارانونه او بیا دا وریځې او بارانونه داسې وو چې تقریبا په ټول ملک کې چې ته که بعضې علاقې ته بچ وې دا به زمونږ غوندې بېکاره خلک و هغې به میاشت اړو کتلي نه مونږ خو هسې راووتو دي جومات شاته ودرېدو قبلې ته مو کتل وریځ وه خو مونږ وې ځه په دې نیت راوتي یو چې دا میاشت ګورو ثواب خو به مو وشي که نه هغه حضرت محتمم صاحب نور الله مرقده به یو واقعه بیانوله به د یو بزرګ او د یو نیک عالم سړي وی که الله ما ته ووایي چې اسمان ته راوخېږه نو زه به وایم چې څنګه در وخېږم دا نه
داسې به نه بس زه به روان شم او په خپل علاقه کې به دنګ غر ته وخېږم او په دنګ غر کې به بیا دنګه څوکه وګورم او بیا څوکه کې به یوه ونه وګورم او هغه ونې اخري سر ته به ورسېږم بیا به الله ته وایم چې خدایه زما چې څومره وس و مې وکړو اوس که ته مې اسمان ته خېژه نو په وړۍ راته راکوزه کړه تاسو خیال ته راغله یعنې زموږ منډه د خپل طاقت ته او د خپل وس په مطابق ده بس میاشت ته ودرېږه وګوره اندازې وکړه نو د رجب میاشت هغه هم په وریځو کې راغله زبرګه میاشت او بیا د شعبان میاشت هم په وریځو کې راغله نو زموږ چې کوم مشران علما دي د دې کمیټیانې دي نو هغوی په حساب باندې فیصله وکړه او دا د شعبان میاشت دا یې د زیارت د ورځې نه حساب کړه نو د هغې نن 14مه ورځ راځي پرون یې 15مه ورځ وه په هغه حساب باندې روجې ته 14 ورځې په 14 په دې وایي چې که چرتې میاشت په پوره ولیدی شوه نو 14 ورځې پاتې دي او که میاشت په یو کم ولیدلی شوه ځکه یو کم میاشتې دا ډېرې وي نو بیا به 14 ورځې پاتې نو امکان دا دی چې په 25 تاریخ د اپریل یا په شپږ د مخکې نه به فیصله نه کې ځکه چې خبره خو د میاشتې د لیدلو ده نو که میاشت مخکې ولیدلی شوه په یو کم باندې نو په 25 تاریخ د خالي ورځ به په دې به روژه راشي که نه میاشت ونه لیدلی شوله په هغه شپه نو په بله شپه خو بیا خود به خود که لیدلی شوي که نه لیدلی شوي نو بیا به د اتوار په ورځ باندې ورځې پکې لا ډېرې دي انشاءالله آینده جمعو کې به د دې متعلق خبره کوو دا صرف دې دپاره چې ما وی یاره څو منټه خبره په دې لحاظ وشي چې زموږ د زنانو خویندو ته دې ته هم لږ غوندې احساس او پته ولګي دې خبرو ځکه ډېرې زنانه هغه په دې تمه باندې وي چې یاره څه مسله بیانېږي څه حکم بیانېږي چې مونږ یې واورو او بیا هغوی پې عمل هم کوي مونږ خو په یو غوږ اورو په بل غوږ یې وباسو او هغوی عمل دپاره باقاعده د عمل دپاره چې کوم دی نو هغې هغه اوري نو دا چې د شعبان د میاشتې د حساب دی نه ما تاسو ته برابر خبره وکړه چې دا یاد ساتئ چې هلکه دا د جمعرات د ورځې نه وه انګریزي تاریخ چې کوم دی هغه 26 مارچ و د هغې نه نن د شعبان د میاشتې 14 تاریخ راځي 14مه ورځې راځي روژې ته 14 یا 14 چې کوم دی ورځې پاتې دي نو که دې باقي ورځو کې څوک کولی شي الله دې موږ ټولو ته توفیق نصیب کړي چې څه نه څه روژې پکې ونیسو او څه نه څه چې کبادیانو عبادت پکې وکړو دا شپې هم ټولې برکتي دي یوازې هغه 15مه شپه نه ده رسول الله مبارک په دې کې مې بعضې خلک پکې څه رسمونه رواجونه کوي د هغې نه ځان ساتل پکار دي زموږ د پښتنو کې پخوا ډېر اوس پکې لږ کم شوي دي الحمدلله دا پنډوسونه به یې ګېلول او هغه به یې په تیلو کې دا کړي دا د هندوانو طریقه وه یا څه نور چراغان وغیره به یې کول نو دا د هندوانو طریقې دي هغې نه ځان ساتل پکار دي بعضې خلک پکې قبرونو ته ځي خاص څوک د شپې ځي او څوک د ورځې ځي نه قبرونو ته دغه تلل په دې شپو کې نه ضروري دي او نه لازمي دي او نه سنت دي هېڅ هم نه دي هسې ځان کړول دي رسول الله مبارک فرمایلی و ابتدا کی قد نهیتکم عن زیارت القبور تاسو ما د قبرونو د زیارت نه منې کړي قبرونو ته مه ځئ اول د اسلام کې هغې وجه دا وه چې خلکو کې بت پرستي وه نوي نوي مسلمانان شوي وو نو ویاسې نه چې دا خلک دې قبرونو ته ورځي او د بوتانو په ځای د قبرونو عبادت شروع کړي نو نبی صاحب نه به دغه اسلام درجه په درجه باندې راغلی دا یاد وساتئ د اسلام چې څومره احکام دي نو
نو دا تدریجن راغلی سټپ بای سټپ په قلار قلار باندې مانځه کې به خلکو خبرې کولې روجه چې ماښام به ماته کړله او بیا به اوده شو بس بیا خوراک مراک نه او که خوراک بیا نه و کړی ماښام اوده به شو بیا به هم خوراک نه ناره په ناره باندې به روجه وه بیا پکې الله پاک اسانتیا راوسته نو هر عبادت داسې په ترتیب باندې راغلی نو اول کې نبی علیہ السلام منع کړی و تاسو هلکه زیارتونو ته مه ځئ نو بیا ورته ووایي قد نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها ما تاسو منې کړی وئ اوس ځئ اوس زیارت ته څه به کوئ زیارت کې کاڼي به په ځان مه کوئ نه دا به نه کوئ زیارت نه به سوال کوئ نه دا به نه کوئ زانګوګانې به پکې زنګوئ خدای بچي راکړي بابا ته به وایي یا به خدای ته وایي خو خیر بچی راکړي نه دغه نشته بس زیارت ته لاړ شه الحمد قل هو ووایه ثواب یې هغه ته نه چې ټولې مقبرې ته وبخه دعا وکړه خپل پلار زیارت ته لاړ شه د خپل مور زیارت ته لاړ شه که وفات د خپل رور زیارت ته لاړ شه زیارت ملاقات ته وایي مونږ خو زیارت دې ته وایو چې پیر بابا ته به ځې یا به کاکا صاحب ته ځې نه پیر بابا او کاکا صاحب یې پکې نه دي یاد کړي ستا دا پلار ستا دپاره پیر بابا دی لاړ شه دعا وکړه مغفرت د الله نه ته مو غواړه غله مو غواړه الحمد قل هو ووایه ثواب یې ورته وبخه نو نبی علیہ السلام مو فرمایل تاسو ما منې کړي وئ اوس ځئ کله کله دې دپاره چې تا ته یادېږي چې دا ځای زما دی دلته به زم راځم دا ځای زما دی دې بلډینګ ته خو ته وایې کور ته خو وایې که جونګړه ده او که بنګله ده دې ته خو وایې زما کور دی زما بنګله ده زما کمره ده زما موټر دی دې ته خو زما وایې خو دې مقبرې ته مونږ زما ونه وي دې مقبرې ته مونږ وایو دا د مسلمانانو مقبره ده هغه د عیسایانو ده د مسلمانانو ده هغه د عیسایانو ده ګوره قبرستان د عیسایانو ده یا چې کوم دی نو ښار د سردریاب دغه کې دی کابل دریور کې د عیسایانو مقبره ده نو موږ د خپلو مقبرو ته د مسلمانانو مقبره خو زه ما بخپله دا نه دي ویل چې زما مقبره ده زه به ورته هم یو ځل راځم زه هم د بل په اوږو سور دلته راځم نو زما وروڼو دا هر حالات چې راځي د هغې دپاره تیاری پکار دی د دغې قبرستان دپاره د دغې خبر دپاره او دا ځان ته یادوه چې دا زما ځای هم دی زه هم ورته راځم زما دا مشرانو ته راغلي دي کلي کې بلا خلک و هغه ورته تللي دي یقین وساتئ زموږ دې کلي کې دا کومه مقبره چې ده زمونږ په یادو پکې ډومبنی یو مړی ښخ شو مشر سړی اوس هغې کې ځای نشته اوس هغه ټوله مقبره په زرګونو سوونو قبرونه چې کمنیانو پکې اوس جوړ دي نو دغې له تیاری پکار دی بهرحال او دا به کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل چې د الله احکام مونږ په هغه ترتیب باندې ومنو عمل پې وکړو چې کوم د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه ده او د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دي باقي پاتې شو دا وبایي مرضونه د دې دپاره اعمالم کوئ توبې وباسئ څومره آفات او بلیات چې دنیا کې راځي دا زمونږ د مسلمانانو د اعمالو کمزوري ده د غټو ګناهونو کثرت دی بدنیتي ده بد اخلاقي ده غیبتونه دي سپکې سپوري دي چغلۍ دي دا مونږ ټولو کې شته دی دا یو کس نه چې ګینې یو کس ته مونږ وایو دا ما کې هم دا مرضونه اول موجود دي او تاسو کې هم موجود دي ډېر کم کسان به چې هغې کې به دا امراض نه وي ګنې څه نه څه بیمارۍ په مونږ ټولو کې دغه د ګناه کبیره دا موجود دي د هغې نه توبه طایب کېدل پکار دي قسم دی نیک عمل دونه فایده نه کوي لکه توبه چې څومره فایده کوي ګناه نه دې وکړله دا چې څومره فایده کوي او د دې چې څومره اثر دی والله دا ګورې د نیکو اعمالو نیک خو چې فرض مونځ کې که نه فرض مونځ نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي د هغې تپوسونه څه به کوم آسان عمل راته وښایه وی لا اله الا
وی بیا وی 15 وخت مونږ وی ښه بیا د رمضان روزي نیسه ښه نیسم به دا 15 غټ اعمال ورته فرض وښودل او وی زنا مه کوه او دروغ مه وایه زنا مه کوه او دروغ مه وایه هغه وی زه به د دې نه یو ټکی زیاتوم هم نه یو ټکی به کموم نه نبی علیه الصلاة والسلام وی که څوک جنتي ګوري نو دا دی چې روان دی سړی روان شي مطلب دا چې د دې ګناه نه ځان ساتل دا دروغ نه ویل دا دروغ یو داسې ناکاره عمل دی چې دا په چغلۍ کې راځي دا په غیبت کې راځي دا په سپکو سپورو کې راځي دا په شیطانۍ کې راځي ځکه ته چې بل ته شیطاني کې نو خامخا به پکې لږ دروغ ویم هلکه مرسکی به پکې دوړي نو چې یو دروغ ونه دی توبه وکړه خدای به د ډېرو خبرو نه به چې کوم دی زموږ توبه راشي بهرحال او د زنا نه توبه یوازې زنا زموږ په نظر کې د سترګو زنا د غوږونو زنا د ژبې زنا یو پردی زنانه سره چې ته خبرې کې دا د ژبې زنا ده د هغې خبرې چې په غوږونو اورې دا د غوږونو زنا ده هغې ته چې په دې سترګو ګورې دا د سترګو زنا ده نو د دې نه ځان ساتل پکار دي زما وروڼو توبه تایب شئ موږ ټول تاسو ته ویمه مطلب مې دا نه دی چې تاسو موږ ټول چې الله ته توبه تایب شو الله ته رجوع وکړو د خپلو ګناهونو معافي وغواړو مغفرت وغواړو الله به دا آفات او دا بریات دا به رانه واپس کوي او نیک اعمال ورسره کوو نو په هغې کې بیا اثر خیر او برکت ډېري الله دې موږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا